یو مسلمان په بل مسلمان باندې هغه حق پنځه دي، یعنی پنځه حقوق دي. اول رد السلام، د سلام جواب ورکول، دا د مسلمان پتا باندې حق دی. دویم نمبر و اعادة المریض، یو سړی ناجوړه دی، بیمار دی، د هغه تپوس ته ورتلل، دا دویم نمبر حق د مسلمان دی. و اتباع الجنائز، او دریم نمبر دا دی چې جنازې ته د مسلمان تلل، دا د مسلمان در باندې حق دی. څلورم نمبر و اجابة الدعوة، کله چې مسلمان تا ته دعوت وکړي نو د هغې دعوت قبلول. پنځم نمبر و تشمیت العاطس، کله چې یو مسلمان پرنجی وکړي نو هغه به الحمدلله ووایي، نو د هغې په جواب کې یرحمک الله ورکول او ورته ویل، دا د مسلمان در باندې حق دی. نو په دغه حدیث مبارک کې پنځه حقوق بیان شول. مسلمانانو بل حدیث دی، په هغه کې شپږ حقوق بیان شوي دي، نو پنځه خو همدغه دي، او شپږم نمبر ورسره دغه اضافه ده، واذا استنصحک فانصح له، کله چې د تا نه یو څوک یعنی مسلمان نصیحت طلب کړي نو ته ورته نصیحت وکړه. او بخاري او مسلم کې یو بل حدیث دی، په هغه کې د مسلمان و حقوق بیان شوي دي. په هغې کې یو دا دی چې یو صحابي فرمایي چې امرنا باتباع الجنائز، موږ ته امر شوی دی چې موږ به جنازو له ځو چې کله مسلمان وفات شي. او دویم نمبر و عیادة المریض، یو سړی ناجوړه شي مسلمان د هغه تپوس ته ورتلل. دریم نمبر و اجابة الداعي، کله چې یو مسلمان دعوت وکړي نو دعوت پې قبلو. و نصر المظلوم، بل د مظلوم انسان مدد به کوو. و ابرار القسم، قسم به پوره کوو. و رد السلام، سلام جواب ورکوو. و تشمیت العاطس، او چې کوم سړی پرنجی وکړي او هغه الحمدلله ووایي، د هغې په جواب کې یرحمک الله ویل. اوس په دې کې اول نمبر حق د مسلمان چې ذکر شو هغه رد السلام دی، د سلام جواب ورکول. غواړم چې د سلام په باره کې یو څو خبرې تاسو ته هغه عرض کړم. قرآن کریم کې الله تعالی عز وجل جل جلاله سورہ نساء آیت نمبر 86 باندې فرمایي، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا او ردوها، کله چې په تاسو باندې څوک سلام واچوي نو الله تعالی وایي د هغې په ښه طریقه جواب ورکوي. مثلا چا در باندې سلام واچوي السلام علیکم، ته ورته ښایسته طریقه جواب ورکه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. او که داسې ونه وایې نو کم از کم الله تعالی وایي د هغې په شان جواب خو ورکه چې هغه وایي السلام علیکم، ته ورته وایي وعلیکم السلام. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، الله تعالی عز وجل د هر شي حساب اخیستونکی دی. ابو داود او ترمذی کې حدیث دی، عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي، یو سړی مجلس ته راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچاو، او د سلام الفاظ یې داسې و چې السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړي د سلام، او دا سړی مجلس کې کېناسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عشر، دته د دې سلام په عوض کې الله تعالی 10 نیکۍ ورکړلې. بیا یو بل سړی راغلی، هغه ول السلام علیکم ورحمت الله، ورک ورته جواب ورکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل 20، دغه سړي ته د دې سلام په عوض کې الله تعالی 20 نیکیانې ورکړلې. یو دریم سړی راغلی، هغه ول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي او ورته ویل 30، دغه انسان ته د دې یو سلام په جواب او په عوض کې الله تعالی عز وجل 30 نیکیانې ورکړلې. چې کله هم سلام اچوئ نو کوشش کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دومره ووایئ، او که دومره نه نو کم از کم دومره خو ووایئ چې السلام علیکم. ابن ماجه کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې صحابه کرامو ته وفرمایل یا ایها الناس، ای خلکو افشوا السلام، سلام خور کوي، سلام عام کوي، پر هر چا سلام اچوي چې مسلمان. واطعموا الطعام، او په فقیرانو غریبانو باندې خوراک کوي. وصلوا باللیل والناس نیام، د شپې لمنځونه کوئ چې خلک بوده وي، یعنې د تهجد منځونه کوئ. تدخل الجنة بسلام، او تاسې به بیا جنت ته داخل شئ په سلامتیا سره. نو په سلام اچولو سره انسان د جنت مستحق ګرځي. چې کله یو سړی سلام اچوي، سلام کې ډېرې لوی ګټې پرتې دي مسلمانانو.
حدیث د ترمذي کې الفاظ داسې دي چې اعبدوا الرحمن، تاسې د الله تعالی عبادت کوئ، واطعموا الطعام، او غریبانو فقیرانو باندې خوراکونه کوئ، وابشوا السلام، سلام خور کوئ، سلام عام کوئ، تدخلوا الجنة بسلام، تاسې به جنت ته داخل شئ په سلامتیا سره. نو د دې دواړو احادیثو مقصد دا دی چې انسان سلام اچوي نو په سلام سره دا سړی د جنت مستحق ګرځي. ابو داود شریف کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام. اللہ تعالی عز وجل تا پا انسانانو کی مقرب او نزدی څوک دی؟ هغه سړی اللہ تعالی تا نزدی دی کم انسان چې په سلام باندې شروعات کوي او سلام اچي. خلک ناست دی او تراغلی په سلام دی واچوي، نو ته د الله تعالی په نسبت مقرب او نزدې انسان تر دې چې ماشومانو باندې سلام اچول دا هم سنت عمل دی. د خپل کور زنانه مثلا لور دی ده، ښځه دی ده، مور دی ده، په هغوی باندې سلام اچول دا هم مسنون او سنت عمل دی. یو بل حدیث کې راځي چې البادئ بالسلام بریء من الکبر، کوم انسان چې په سلام باندې شروعات کوي او شروع ورباندې کوي دا سړی د کبر او د لویي نه خلاص دی. دکې تکبر نشته چې کوم سړی مجلس ته راغلی او سلام یې واچوي، او چې کوم سړی مجلس ته راغلی او د سلام وانه چاوي دکې تکبر نشه ده. نو په سلام سره په انسان کې عاجزي راځي، او چې نه اچوي نو تکبر په انسان کې پیدا کېږي، ځکه دا سړی خپل ځان غټ ګڼي ځکه سلام نه اچوي. قرآن کریم کې الله تعالی عز وجل جل جلاله د دې بیان هم کړی دی چې خپل کور ته راغلي، ښځه دې ناسته ده، بچي دې ناست دي، په هغې سلام واچوه، مور دې ناسته ده، په مور باندې سلام واچوه. سورې نور آیت نمبر 61 فاذا دخلتم بیوتا، الله تعالی وایي کله چې کورونو ته راشئ فسلموا علی انفسکم، تاسې د خپل کور په خلکو باندې سلام واچوئ. کور ته راغلي د خپل کور په انسانانو که هغه نر دي او که ښځې دي په هغوی باندې الله تعالی وایي سلام واچوئ. تحیة من عند الله مبارکة طیبة، الله تعالی وایي دغه سلام دا زما د طرفه یو دعا د برکت ده او یو پاکه دعا ده چې کله ته په خپل کور کې په ماشومانو باندې په زنانو سلام اچوي کور کې د برکت راځي. دې ځای باندې علما واقعات ذکر کړي په یوه واقعه دا واورئ. یو کس راغلی شکایت یې د خپل غربت او د غریبۍ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر قربان ډېر غریب یم او ډېر مفلس یم، مبارک ورته دا عمل وښودئ. ورته ویې ویل چې کله هم کور ته ځي خپل کور ته داخل شي نو که څوک وي په هغې سلام اچوه، او که څوک نه وي نو بیا داسې وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، بیا دا ووایه. نو الله تعالی به ستا په کور باندې برکت واچوي او رزق به دې پراخ شي، غربت به دې ختم شي. سړی په همدغه باندې عمل شروع کوي. همیشه به چې کور ته تله په وړو ماشومانو باندې به هم سلام کوئ، زنانه به ورته راغلې زنانو باندې به هم سلام کوئ، خو د خپل کور زنانه. دغه سړي ته الله تعالی دومره مال او دولت ورکوي چې بیا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل قربان د هغې طریقې په وجه الله تعالی ما ته ډېر په پراخه پیمانه باندې دولت او مال راکړي. ګوره قرآن کریم کې الله تعالی وایي که تاسو خپل کور ته داخل شئ او سلام وکئ نو تحیة من عند الله مبارکة، دا زما د طرفه د سلام یو مبارکه طریقه ده. دې کې ستا په کور کې برکت پیدا کېږي په دې سلام باندې. او بله څومره ښایسته دعا ده، تاسې وګورئ السلام علیکم، سلامتیا دې وي په تاسو، سلام د الله تعالی نوم کوي. ته پرې خپلې زنانه ته دعا کوې چې الله تعالی دې تا روغ او سلامت ته لري. ته وړوکی ماشوم باندې سلام اچوې، د دې معنا دا ده چې الله تعالی دې تا روغ او سلامت لري. دا خو څومره ښایسته دعا ده. او هغه بیا څنګه وایي وعلیکم السلام، ستا دپاره دعا وغواړي، وایي الله تعالی دې تا سلامت ته ولري، الله تعالی دې تا ناجوړه کوي ما. څومره ښایسته دعا ده. اسلام موږ ته څومره ښایسته تربیت او تعلیم را کړی دی. نو تاسو ته ما وویل که چېرته کور کې څوک وي نو بیا به په هغوی باندې سلام واچوئ، او که په کور کې څوک نه وي نو بیا به السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، بیا به دا ووایئ. ترمذی شریف او مشکات کې حدیث دی، حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بنیه، ای بچیا اذا دخلت على اهلک، کله چې کور ته راشي نو فسلم، بیا ته سلام اچوه، زنانو باندې ماشومانو باندې سلام اچوه. یکون برکة علیک وعلى اهل بیتک، دا به ستا دپاره هم برکت وي او ستا د کور د خلکو دپاره به هم برکت وي. اوس موږ مسلمانان اکثره سلام نه اچوي کور کې، زنانو باندې خاص کر مور باندې یا په خپله بیبي باندې یا په لور باندې یا په خور باندې دوی سلام نه اچوي، دوی شرمېږي.
نه سلام چې ته راغلی سنت طریقه دا ده چې ولاړ سړی به په ناست سړي سلام اچوي دی ناست دي او ته راغلی حق دا دی چې شروعات په سلام ته کوي موږ زنانه چې دی هغه د لرې نه سلام راته وکړي موږ راشو کور ته زنانه اواز کې چې بخیر راغلی السلام علیکم و دا زموږ کمی دی موږ د شریعت باندې پوره عمل نه کوو